بل څوک شریک کینا توحید د خدای بکی په عبادت او دین سره ويقيم الصلاه منذ دري ويؤتوا الزكاه زکات بو کوي وذلك دين القيمه ذلك دا مذکور دری سيزونه عبادت على وجه الاخلاص اقامت د صلات ایتاء د زکات ذلك دين القيمه د اضافت د موصوف تی صفت ده ذلك الدين القيم دا غدین مستقیم نیغ رسیدن کی دی خدای تا نو دین موصوف او قیمی صفت او قیمه کی دا تی دا پارا دا تانیس ندا دیتا تی دا مبالغی وی او دا نقل وذلك الدين القيم وذلك الدين المستقيم وذلك الدين الواصل إلى الله وذلك الدين المرغوب عند الله والمرضي عند الله نو ذالک کی چدریو سيزونو ته اشاره شو عبادت علی وجه الاخلاص اقامت د صلات او ایتاء د زکات نو یو پکې ایتاء د زکات راغی نو ورکول د زکات ته قرآن شریف دین قیم ویل دی معلومه ده چې ایتاء د زکات دا حصہ د دین دا نو الزکات من الاسلام ثابت شو دعوه د دین لفظ نه ثابتېږي ها وذلك دين القيم قیم معنی مستقیم دا صراط مستقیم دی واصل الى الله ترجمه ختم شو الحمدلله اوس حدیث شریف ته ګوره زمانه کې پانه شلې دلې دلګانه نو وای سره اسماعیل اولنا قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جار الى رسول یو سلور قبول تقي الله دې حدیث شریف کې اول معنا لغوی د حدیث شریف او تطبیقی د باب سره د مسله د تطوعات او د سننو چې په شروع لازمیږي کنه درېمه مسله د ویترو ده چې ویتر څه حکم لري څلورم یعنی دو بحثونه شو درېم بحث یعنی د اول نه اول پیسه څلورمه مسله بیا د مسله د لا ازید علی هذا ولا انقص او د حضور مبارک افلح وینا ورته کول نو سلور مباحث ته خیال لره شرح او معنا د حدیث شریف او تطبیق د باب سره دا یو مسله د تطوعات او د سننو دا دوا مسله د وترو دا درې وضاحت لا ازید ولا انقص دا سلور نو د سلور خبرو ته په ترتیب ولګ چرته یاد حوالا لفظی معنی د حدیث شریف سره او شرح و وضاحت دا صحابی وی حضرت طلحه رضی الله عنه چې موږ د سید الکائنات سره ناست نو جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل نجد یو سړی راغی د نجد د قوم مشرقی علاقه ته نجد وی نجد مرتفع ځمکې ته وی بلند ته سلام علی نجد ومن حل بالنجد نو د ریاض طرف د اوچته علاقه ده ځکه ورته نجد وی موجوده وخت کې لوی ځای ریاض دا سعودي عرب په اعتبار د مشرق او مغرب سره دوه حصو ته تقسیم دي میانس کې غرونه دي د غرونو یو دغه راغلی د سلسله
د شام د طرف نو سعودي عربو علاقه دوه سو ته تقسیم کړي ده، مغربي او مشرقي. لکه زموږ وطن کې دا غرونه دا شارع ریشم نه راغلي، په چترال نه راغلي، دیر ته دیر نه باجوړ ته، باجوړ نه وزیرستان او تیرا ته، دا ستري دی بلوچستان کې په مکران او خاران ولاړ دی د سمندر نه لږ مخکې. نو دا سلسله د غرونو اوږده شرقا و غربا لا شمالا و جنوبا، دا شمال ته سلسله د غرونو یو لین دی. د شام نه راغلی سعودي عرب په دشت، نو دا جزیرة العرب دوه حصو ته تقسیم کړی دی. نو مشرقي علاقې ته نجد وایي، مغربي ته تهامه او حجاز وایي. مکه او مدینه منوره او جده او طائف دا تهامه کې، او ریاض او هغه علاقې ابها دا په نجد کې واقع دی. دې سلسله ده یو سړی راغی د نجد د طرفه، سائر الراس که مرفوشی نو صفت ده د دې سړي سر ببرو، یعنی ببر سره به ګرځېده، ببر سره. او که منصوب شي نو منصوب بنا بر حالیت ده، در راتلو وخت کې ببر سره، داسې نه چې همیشه دی ببر سره، خو راغی په داسې حالت کې چې سره ببرو، نو چې نات شي دلالت په دوام کوي چې سر به ببرو، او چې نصب شي نو دلالت په حالیت کوي چې دغه وخت کې چې کوم وخت راغی نو ببر سره راغی، د سفر مدنه او غریبی نسمع دوی صوته، اورېده مونږ د لرې نه غورېدل د اواز ده، ځان سره غورېده د لرې نه غور کوي، پیده پې نه. مونږ چې داسې وایي دې سوالات ځان سره زوتی چې زه به د حضور مبارک نه دا تپوسونه کوم. مونږ یې غورېدل اورېدل د لرې نه غور کوي، با سړی ځان سره خبره کوي چې روانه سودی شانتي. دا سړی څوک ته لاندې لیکلي دي، زمام ابن ثعلبه دی، دا کتاب العلم کې هم دلته راشي. خو حافظ ابن حجر او بدرالدین عینی دواړه وایي چې دا بل سړی دی، هغه جدا دی، دا جدا دی، خو قصه او الفاظ د حدیث یو شانتې ښکاري. نو حاشیه دا نسخه مې خوښه ده چې دا زمام ابن ثعلبه دی. حتی دنا را نږدې شو، مجلس ته راغی، پیدا هو یسأل عن اسلام، ناڅاپه چې مونږ وکېښو دې تپوس د اسلام کوي. دا اجازه کوي چې یعنې زمونږ دا توقع نه وه چې دا شډل سړی دا به د دومره اهمو خبرو تپوس کوي. نو ناڅاپه معلومه شوه چې دی د اسلام په باره کې تپوس کوي چې اسلام څه ته وایي قربان. نو دا خو اهم سوال دی، نو اذا مفاجأتي دی، ناڅاپه چې واورېدل نو دی د اسلام تپوس کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الکائنات، ورته وی اسلام عبارت دی 5 صلوات، 5 منځونه فی الیوم واللیله، په شوار اوس کې 5 منځونه کولې. فقال هل علی غیرها، دی وی په ما علاوه د دې نه څه شته؟ قال لا وینا الا ان تطوع، مگر که نفل کې ستا اختیار. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضور مبارک ورته وی وصيام رمضان او روزه د رمضان نیولې. قال هل علی غیره، په ما د دین علاوه څه شته؟ قال لا وینا الا ان تطوع، مگر که نفل کې. قال وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات. دلته الفاظ د مصطفی دی راوی ته یاد نه دی، خو دومره ورته یاد دی چې حضور ورته د زکات بیان هم وکړ، نو په خپل الفاظو کې تعبیر وکړ. وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضور دته بیان که زکات لره، هغه الفاظ ورته یاد نو. قال هل علی غیرها، فما د دین علاوه نور څه شته؟ قال لا وینا الا ان تطوع، مگر که نفل کې. قال فادبر الرجل، بس دې سړي شاکړه روان شو.
وهو یقول ځان سره وای والله لا ازيد على هذا ولا انقص، قسم دې نه به پکې زیاتې وکم نه به ترې کمې وکم. حضور مبارک چې واورېدل او وایي افلح ان صدقه، کامیاب شو که دوی رښتینې پاتې شو په دې خبرو، کامیاب دی. فلاست وایي وی حیات بلا موت، کامیابی هغه ژوند ته وایي چې هغې کې مرګ نشته. و شباب بلا شیبوبه، او هغه زلمیتوب دی چې بوډاتوب پکې نشته. و صحت بلا مرض، او هغه صحت دی چې مرض پکې نشته. و فرح بلا طرح، او هغه خوشحالي دی چې غم پکې نشته. دا کوم دی؟ جنت. جنت آنجا کې هزارې نباشت کسی رابا کسی کارن. ما د خپل یو استاد نه اورېدلی و، وی جنت کی زندگی آدھی خدائی ہے. د جنت جن نیمه خدائی ده، نیمه خدائی سړي ته میلاو شي. نیمه خدائی څنګه ده؟ وی د خدای دو صفت دی غټ، یو دا چې څه پیدا کول غواړي پیدا کولی شي، دویم دا چې څه حاضرول غواړي حکم وکړي چې حاضر نو حاضرېدی شي. نو جنت کې خو به جنتي پیدا کول نشي کولی، خو چې څه غواړي هغه به ورته حاضري. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. چې څه غواړي هغه به. اوس که یو طالب تپوس کې ما نشه مو که زه نسوار غواړم د نسواریانو خو دغه شوق، نو ما وی نه نسوار بني په جنت کې. وی ولې که زه غواړم خدای خو وایي چې څه غواړې هغه به. دا مې له ځان نه وي، ځکه نن سبا د اجتهاد زمانه ده، که نه سړی مجتهد چې نسوار خاصوي مال حدیث، هلکه دا په سال حدیث شو زناورو دی په حدیث پوهېږي، لغوي معنی اصطلاحي معنی. بس دلیل ته ګوره، یا د زناور بچو قوم کې انتشار مو پیدا کړی، مسلمانان مو خرابه، جګړې مو جوړه، دی په دلیل پوهېږي. نو چې هر سړی د غوږ واله مجتهد کېږي، زه به هم مجتهد شم. ما ورته په خپل اجتهاد وی نسوار بني. ولې که زه غواړم طالبان یې هم قسمه تپوس کوي. دا خلک دوکه کوي. ما ورته نسوار به ځکه نه چې د نسوارو خواهش بني، د نسوارو تقاضا دا یو خلاف طبیعت سلیمه ده. طبیعت سلیمه روغ جوړ نسوار نه غواړي، ګنده شی د څښه د چرګو د سماعتې خوله کې اچون. او د دې اجتهاد دپاره مې ورته دوه دلیله ووایي، تاسو هم ورته غوږ دی چې نسوارو خواهش بني. اول دا چې جنت کې به ډېرې ښایسته ښځې بې اندازې چې خدای او رسول د هغې صفت کوي، نو موږ به یې څه وکړو؟ حور کأنهن الیاقوت والمرجان او قاصرات الطرف لم یطمثهن انس ولا جان او کواعب اترابا. ترمذی شریف کې حدیث دی که د جنت یوه ښځه دې سمندرونو ته لاړې راتو کړي، نو سمندر ډېر تریخ دی، نو دا ټول سمندرونه به خواږه شي، د دې نه به زیات خواږه ښځې. او د یوې د جنتي د ښځې سرپیچک که د اسمان او ځمکې منځ کې ځوړند شي، دا خلک به د خوشبویۍ نه مړه شي، دومره ښایسته چې اوبه څکي ماری کې به یې اوبه ښکاري. خو د دې باوجود به د چا په زړه کې د پردۍ ښځې د لیدو تقاضا نه راشي چې د دې ملا بادر ښځه به څنګه، د دې ګلبدین محمدین شاهبدین دنیا کې خو راځي که نه به د ښځو په زړه کې د پردي سړي د لیدو خواهش راځي، ځکه خدای وایي حور مقصورات فی الخیام. خپلو بنګلو کې به بازاري ښځې به نه وي چې پردو سړو سره اختلاط کوي. نو د پردۍ ښځې خواهش دا خلاف فطرت سلیمه دی، او ښځه چې دا خواهش بني، نو هلته بې پردګي نشته، د چا زړه کې به دا نه راځي چې د ملا بهادر ښځه به څنګه دنیا کې خو راځي. دا یو مثال. دویم مثال دا آیات ته وایي الکان به خدمت کوي، او الکان داسې چې خدای صفت کړی
یطوف علیہم غلمان لهم کانہم لؤلؤ مکنون او یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. دا ښکلی هلکان به چې ته به یې شیندلې مرغلرې دا به خدمت کوي په نسته پوره. خو چېرته د زړه کې به د چا ګنده سړي د الف خواهش نه راشي، ځکه د الف خواهش دا خلاف فطرت سلیمه دی. نو دقه شان د نسوارو خواهش به نه، نو جنت کې به نسوار نه دا اوس نه پرېږدي، بیا جنت کې پریشانه نه البته چې به تورې وکاوې دا هم د اجتهاد نه وی، خو د یو عالم د قول مطابق. شیخ عبدالقادر صاحب لومبي عالم دی چې په اردو کې ترجمه لیکلې ده د قرآن شریف. د شاه ولی الله صاحب زوی پخوا اردو نه وه، اردو یو ژبه ده، لښکر ته وایي اردو په کابل کې. نو د لښکر کې دا لوی ملک و بې اندازې د برما او د رنګون نه تر بلخ بخارا پورې دا یو حکومت. نو دې کې مختلف قومونو فوجونو او د ټولو مشترکه ژبه نه وه. نو شاه جهان زمانه کې د اردو الله ایجاد شه، دا مشترکه ژبه او اسلامي ژبه ده اردو. نو دا د فوج دپاره جوړه شوې ده، ځکه یې نوم اردو دی، اردو فوج ته وایي. څه خبره مې کوم؟ ها نو ده په اردو کې ترجمه لیکلې، هر چې که ګرانه ده هغه ځکه پخوانی وه. د هغې بیا اسانتیا شیخ الهند محمود الحسن دیوبندي کړی دی، هغه ترجمه چاپ هم د فارسی کې هم چاپ ده په افغانستان کې، تفسیر کابلی، او پښتو کې هم هغې ترجمه چاپ کړی ده د شیخ الهند صاحب. د شیخ الهند صاحب دا ترجمه د شاه عبدالقادر صاحب د اردو ترجمې وضاحت ده، او په هغې حاشیې لیکلې د حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فواید عثماني په نوم. افغانستان کې هم چاپ ده په فارسی کې او په پښتو کې او دلته په اردو کې. نو شاه عبدالقادر صاحب خبره درته کوم، هغه د دې آیات په تفسیر کې لیکي ویسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا. جنتیان چې ډوډۍ ور اخوري نو زنجبیل به ورته پیش کړي شي، زنجبیل حاضب خوشبویه. دلته کمی افریقا کې ما لیدل دی بوتلې دي زنجبیل او خوشګوار اګرامي اعلی او ګرمي زنجبیل دی ادرک ته وایي، سونده خلک چې په دې ترکارو کې ادرک اسپینې غوټه. نو د دې شربتونه به ما وایي دا شربت به د چا د کاوې کار کوي. نو زه خوشحاله شم، د شکر دی چې چا کاوه خو پکې ذکر ده، دا غلي کړي د خپل تفسیر کې. نو چې او کاوه خیر دې سکه جنت کې وای، او نسوار مکه ځکه نسوار مو په جنت کې دي به هغه مخ ده لسواری سره بار ته نشي کېناستې چې څو پورې نسوار دی زور کوي او څه ته کاوي دي ګیلا ګنده شیر. د مصر او د سعودي عرب علما ورته حرام قطعي وي او سلیریش بیماری پیدا کړي. نو فلاح دا مې د فلاح د جنت پورې وي، جنت هغه خوشحالي ده چې هلته غم نشته، او هغه ځواني ده چې بوډاتوب نشته، او هغه صحت ده چې مرض نشته، او هغه نوجواني ده چې بوډاتوب پکې نشته. دا معنا د فلاح ده. افلح ان صدق حي علی الفلاح، راځئ زه د فلاح. فلاح معنی کامیابی نوجوانی بغیر د بوډاتا. د دنیا جون کې قطعا داسې زونه راتلی نشي که سړی ډېر نه ډېر خوشحاله بادشاه شو د امریکې او د روس او د چین، خو د دې څلورو څیزونو کې مبتلا وي. جنت کې دا شی نشته. باب سره مناسبت پس کې ده، باب سره پدې کې چې هغه د اسلام تپوس کړو مل اسلام وی قربان اسلام ستوي. نو حضور مبارک ورته په اسلام په تعارف کې منځ یاد کړ، صيام یاد کړ، زکات یاد کړ، ذکر له نو زکات په اسلام کې داخل شو. نو باب ته ثابت شو باب الزکات من الاسلام
زکات د مسلمانې حصہ ده. باب سره پنه خداړم به خبر اخلاص شو. اوس دویم بحث، دویم یو فرعي مسله چې د دې حدیث مبارک سره تعلق ده. مسله دا د یاد لرئ، یو نفلی عبادت سړي شروع کړي او به مات کې قصدن یا د عذر د وجه نه د هغې په قضا په سړي لازمیږي که نه؟ نو اول محل د جګړې ته ګورئ، درې قسمه عبادات دي، دو کې اتفاق دی، یو کې خلاف دی. اول چې اتفاق دی پکې عبادت مالی دی. یو سړي پیسې ورکول شروع کړه، زر کېدو چې 100 روپۍ به خیرات کوم، خو 5 خیرات کړې، باقي بس کړې. د دې پوره کول ضروري نه دی په اتفاق د علماو چې څو پورې. یو خوا چې منښت یې کړی او منښت یې نه کړی، جیب کې پیسې پرتې دي، د لږې خیرات کې باقي بس کړې. نو د دې پوره کول ضروري نه دی. نو اتمام په مالی عباداتو کې پوره کول ضروري نه دی په اتفاق د امت. دویم عبادات مالی او بدنی دواړه مرکب، لکه حج او عمره. حج کې پیسې هم لګي په سفر کې، اول تک هم په خوراک اسکاک او په اقامت او په تګ راتګ، او بدن هم پکې مشغوله. نو حج او عمره ته مرکب عبادت وایي. نو د مرکب عباداتو په باره کې اتفاق دی د علماو چې د هغې اتمام ضروري دی. یو نفلی حج دی شروع که، بیا دې څه وجه نه مات که، نو په تا قضا لازمه ده. عمره دې شروع کړې وه، بیا یې څه وجه نه مات شو، نو عمره قضا در باندې لازمه ده. نو د حج او د عمرې قضا ټول ائمه وایي، او د مالی صدقې ټول نه وایي. دې دو کې اتفاق شو، یو په پوره کولو کې، بل په نه کولو کې. دریم چې اختلاف دی پکې، هغه عبادات بدنی محضه وي، لکه منځ یا روژه. منځ د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه، په لومبي رکعت کې دې منځ مات که مثلا، نو پتا د دې قضا لازمه شوه که نه؟ احناف او مالکیان وی لازمه ده. یا روژه دې شروع کړې او بیا دې ماته کړه، که بالعذر که بدون عذر، نو احناف وی قضا لازمه ده. دا عنوان دی د احناف په فقه کې، لازم النفل بالشروع، نفل عبادت بدنی لازمیږي پورا کول، لاغې په شروع کولو سره په سړي قضا لازمیږي. حضرت امام شافعي صاحب او امام احمد رحمهم الله وایي چې نه، نفل په شروع کولو لازمیږي نه. اول د هغې دلایل څه دي چې هغې وي نه لازمیږي؟ نو یو دا حدیث په دلیل کې پیش کړي، څه نور حدیث او یو قیاس صحیحه. دې حدیث کې وایي چې حضور ویلي دي لا الا ان تطوع، دا استثناء منقطع ده. نو لا پتا شي نشته الا ان تطوع، مگر که نفل کې. دا لا الا په معنا د لیکن سره ده، پتا شي نشته مگر نفل کې نو است اختیار ده. الا ان تطوع فلك الخيار، استثناء منقطع ده په معنا د لیکن سره. تا باندې شي نشته، خدام نه ده چې د مونږ نه دی منع کوو، که نفل کې نو کوه. لیکن خو هغه دی راځي چې مخکې توهم یې دی یو سوال، دفع توهم کوي چې ناشوي د کلام سابقه. نو دلته دا توهم چې د 5 نه به زیاتې منځونه کنې ګناه وي، نو حضور مبارک ورته وی لا
گناہ نه ده الا تطوع مگر که تطوع و نفل دا ورته ما فرض بیان کړل د نفل پابندی نشته ناغی دا استثناء منقطع ہو. دویم حدیث دا ترمذی شریف پیش کئی حدیث دا سی دے المتطوع امیر نفسه او قال امین نفسه متطوع نفل کون کے مالک تخپل نفس دا امیر او امین کہ نکے المتطوع امیر نفسه او قال امین نفسه. دریم حدیث تا ام سلمہ کرا حضور اللہ روچے نبی کریم تے ڈوڑے خوراوے تم خورا نبی سیب زمان نفلی روچے داوے خورا روچے پہ ما تکڑا او حکم دا قضے ورطن رکڑے سلورم قیاس صحیحہ ہماری عبادات منگ احناف توائی چی اے احناف شیخان کہ سڑی پدرے کے صدقہ ورکولی دا 100 روپو او دا 100 ورکے باقی نہ ورکے نو پاگے اتمام لازم دے سو نا تاسم وارے نو جسنگ مالی عبادت کے اتمام لازم نہ دے نو بدنی کم لازم نہ دے نو قیاس دا بدنی عبادت کے پدغ مالی تک مالی کے اتمام نشت. زمون احناف بکارا بکای یو دلائل دا خپل مسلک دویم جواب دا آغی دا دلائل زمون احناف وی دلت استثناء متصل دا نمون قطع معنی دا لا يجب عليك شيء الا ان تطوع فیجب علیک پتایشی لازم نده مگر که شروع ده پا نفل اکرنو پتا لازم ده نو مستثنا ده جنس تا مستثنا منه نده مستثنا منه مخک صلوات مفروضه دی نو ده مستثنام صلوات لازم شو اصل پا استثناء کے اتصال لے نو بغیر دی او دلیل قطعینا تو عدول نشکو لے ده استثناء متصل منقطع تا لا يجب عليك شيء الا ان تطوع فيجب عليك مگر کہ تطوع دے شروع کرنا نو پتا لازمی گی ناغی استثناء منقطع ہوئی منگ استثناء متصل ہوئی. دویم زمونگ علماء ہوئی دا شروع پا یو عمل کے دا نظر فعلی دے تابان خدا مخکن لازم نو چلی شروع کرا گویا نظر دے کپدا او خدا حکم دا وفا بن نظر کردے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَأَوْفُوا بِالنَّذْرِ. درہم دا چی حکم شریعت حکم دا ابطال دا عمل نا دا منع کردے پا صورت محمد کے وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم نو یو عمل چی شروع کی باطلے بینا اب سر طرح سے سلورم حدیث دا عائشہ و دا حفصے دے پا ترمذی کی فخشوہ نو مخوانا رو جمع تکنا نو دیکھ سید الکائنات رہا ہے وہی حفصہ ورطا پاسدہ فقامت الی حفصتو وکانت بنت ابیہا دا پلار لوروا یعنی پلاری تی سنگا زراورو دقشان حفصہ بی بیم زراورا ویزا خدا یعنی نپاسیدہ موقع پاس بے قربان زمون روجہ و وحرال روجہ مفر وحا مفر روجہ من حضور ورطوی اخذیا یوما مکانا دے پدے یورد روجہ انسے
او نفلی روجه نو حضور مبارک نصن هغې ته حکم د قضا کړی دی. بل قیاس صحیحه دی د هغې په مقابله کې. که تاسو دا نفل قیاس کوئ په مالی عبادت، نو موږ یې قیاس کوو په مرکب عبادت. حج او عمره کې ولې تاسو قضا وایئ؟ حج او عمره کې په اتفاق د امت قضا لازمه ده که چا مات که اگر چې نفلن وي، څه دلیل بظاهره نشته. نو چې څنګه عبادات مرکبو کې حکم د قضا تاسو وایئ، نو موږ په عبادات بدني او محضو کې حکم د قضا وایو. بلکې دا چاته نفل شروع کې به ماته نو صورت د تلاعب بالدین نازي، اخو ټوکې دي دین پورې. نفل روجه مې شروع کړه، ماته مې کړه د خلاص. مونځ مې شروع کړ، یو رکعت پس مې خبره شروع کړه، بس خلاص. نو چې حکم د قضا ورسره او فکر د قضا نو دی به تلاعب بالدین نه کوي. دا خو ټوکې شوې، عبادت شروع کوه ماته او هېڅ تپوس یې نشته. دا خو زمونږ دلایل شو. هغوی چې وایي هغوی وی لا اله انت ته مونږ ورته ووایو چې د استثناء منقطع نه استثناء متصله او لاړه په قواعدو د نحو او صرف سره. او که حضور مبارک تا ویلي المتطوع امیر نفسه، نو دا ابتداء یادی انتهاء نه یادی. یعنی په نفلو کې سته اختیار دی که کې که نه کې. او چې یو ځل دې شروع کړه او بیا دې ماته کړه، زموږ جګړه خو په دې کې ده. د شروع نه پسې حکم څه دی؟ یو د اول نه ده، نو اول نه اختیار دی که کې که نه کې. نو المتطوع امیر نفسه راجع دی حالت ابتدائی ته، او زموږ جګړه ده په حالت انتهایی کې پس ته شروع نه. نو دغه دلیل هم د دعوی سره مطابقت نه لري. که حدیث ته ام سلمې پیش کړي چې حضور په روژه ماته کړه، نو هغې کې خو دا نشته چې قضا مه راوړه، نه د قضا کولو ذکر شته نه د نه کولو ذکر شته. نو عدم ذکر دی، نه ذکر د عدم. په روژه ماته کړه ځکه ضیافت یو عذر دی. د سړي میلمه راشي که نه، نو دواړو په حق کې عذر دی. هم د ضعیف میلمه لپاره عذر دی که روژه ماته کړي، خیر دی. هم د کور خاوند لپاره عذر دی که میلمه ورته وایي ما سره به ډوډۍ خورې. نو ضیافت عذر دی د ضعیف دپاره او د مضیف دپاره، مهمان دپاره او د میزبان دپاره. نو دغه وخت کې هغه لکه میزبانه ده، خو دا رانغلې چې قضا راوړه که راونه. نو عدم ذکر د قضا دی، عدم ذکر دلیل خو د عدم نه دی. حدیث مطلق پاتې شو. نو دې سره به هغه حدیث جمع کړو چې هغې کې ذکر د قضا دی، حدیث د عایشې او د حفصې. حدیث مطلق به حمل کو په حدیث مقید، ځکه چې حکم یو سبب یو وي. نو علما وایي مقید مطلق په مقید حملېږي. نو چې حدیث د عایشې او حفصې کې قضا راغی، حدیث د ام سلمې امتلا دی. که تاسو قیاس وي، نو موږ وایو د صدقې باندې قیاس غلط دی، د مونځ او د روژې چې صدقه کې ټول لازمیږي نه. ستا زړه کې د 100 روپو خیرات کول یا 15 د خیرات کړ، نو اتمام لازم نه دی. نو قیاس هم په هغې صحیح نه دی. ولې؟ د صدقې څه حدود نه دی مقرر په شریعت کې. 1 روپۍ هم صدقه ده، 5 صدقه ده، 20 صدقه ده، 100 صدقه ده او پوره ده. او د مونځ او د روژې حدود مقرر دی. مونږ به د الله اکبر نه شروع کې کم از کم 2 رکعات او په سلام به ودرې، 1 رکعت مونږ نه دی. روژه به شروع کې د سهار نه او د ماښام په بانګ به ماته، ماسپښینه پورې روژه نه ده. نو د روژې او د مونځ هیئت مقرر دی، حدود مقرر دی، غایه مقرر ده، او د صدقې نه دی مقرر. نو صدقه کې دانش چې دی ورکه، باقي نه ورکه هم صدقه دی وشوه.
نو تا پورا عبادت کړه چې نظر نه 5 روپیا هم صدقه ده، لسم صدقه ده، شلم صدقه ده. او منځ کې یو رکعت منځ نه دی. او روژه کې غرمې په روژه نیول روژه نه ده. نو چې منځ دې مات کړه نو تا عبادت باطل کړه، او روژه چې دې ماته کړه په میاشت کې نه عبادت دې باطل کړه. او صدقې د سلو په ځای چې دې 15 ورکړې تا عبادت نه دی باطل کړی، په د 15 صدقه وشوه. نو قیاس ته مالی عبادت په بدني صحیح نه دی، نو د هغې مسلک ضعیف نه دی، او احتیاط هم زمونږ په مذهب کې دی الحمدلله. البته مالکیان او احنافو کې دا فرق دی چې مالکیان وایي که د عذر د وجې نه نفل مات کړه نو قضا پې نشته، او که بلا عذر یې مات کړه نو دا تلاعب بالدین دی، قضا به یې راوړي. او احناف وایي که د عذر د وجې نه مات کړه نو ماتول ولا روا دي او قضا خو به کوي، او که بلا عذر ماتوي نو ماتول هم ګناه ده او قضا هم پې ضروري ده. ناغي بلا عذر مع العذر کی قضا نه وای، بلا عذر کی وای، او مونږه مع العذر او بلا عذر دواړو کی قضا وایو. اجتهادي مسائل دي د فقها چا صحابه یو رای خوښه کړی ده چا بله. ټول مبارک خلک یو مسلک ته باطل ویل یا دا ویل چې مونځ یې صحیح نه دی، نو دا غلطي ده. دا دو بحث ختم شو الحمدلله. دریم بحث دا ویترو ده. ویتر څه حکم لري؟ نو حضرت امام ابو حنیفه ویتر ته واجب وای. واجب یې نوم دی او مرتبه دی د فرض او سنت میانس کې، چې احکام عام پشان د فرض دي، عملا نه اعتقادا. نو ثبوت په سنتو دی، عمل د فرضیت دی. صاحبین مبارکین وی او باقی ائمه ثلاثه چې وتر سنت دی، ثبوتن او عملا. منګه وتر ته ثبوتن سنت وی، عملا ورته واجب او فرض وی. چې څوک ورته سنت وی دا حدیث مبارک په دلیل کې پیش کړي چې دې کې حضور 15 منځونه یاد کړی دي، فقط 5 صلوات. قال هل علی غیرها فما دې 15 علاوه شته؟ قال لا وینا. نو که وتر په لازم کو خو به شپتی جوړ شو، او حضور مبارک وی پتا 15 منځونه فرض دي. نو دا حدیث نشته پدې کې چې د 15 منځونو نه علاوه بل منځ لازم نه دی، او تاسو وتر ته لازم وای احناف شیخان. د دې جواب دار چې تاسو نه تاسو کو چې صدقه د فطر څه حکم لري. دې صدقه د فطر ته فرض وای، دا بدل راشي فرض رسول الله. ابن عمر بن بخاری صدقه د فطر ته سوای فرض وای. حدی کی خدا وای زکات په سلسله کې چې پتا بل مالی عبادت پماشته وینا، نو د زکات نه علاوه صدقه د فطر څنګه فرض وای؟ دې حدیث کې صرف زکات ذکر. کدی دا وای چې صدقه دا وخت کې فرض نه و، ځکه نبی کریم نه ذکر کړي. نه موږ دغه شان وایو چې وتر فرض واجب نو دغه وخت کې، ځکه ذکر شوی نه دی. فما هو جوابكم عن الصدقه صدقه الفطر فهو جوابنا عن الوتر. جواب دیم دا چې موږ وتر تابع د 15 منځونو وایو، نه د 15 منځونو په ضمن کې داخل دي، نه وخت جدا مقرر دی، نه ولا اقامه شته، نه ولا جمع شته علاوه رمضان، انې تقدیم په عشاء باندې کېږي. د توابع او د اشاره د مستقل حیثیت نه دی، نه تابع د 15 منځونو دی، نه داخل او په 15 منځونو کې، نو مستقل ذکر ته اجازه پاتې نشي.
دومره بدل ته وایو بیا به د وترو مسله خپل ځای کې راځي. وترو ګرانه مسله ده، 18 مسلو کې خلاف دی د وترو. څلورم بحث په دې حدیث مبارک، دا صحابي وایي صاحب نه به زیاتې کوم نه به کمې کوم په دې دا چې تاسو راته سووې. نو حضور مبارک وایي کامیاب شو که دې رښتونې پاتې شو په دې خپله وعده. نو دې نه خو دا لازمېږي که سړي ټول عمر صرف فرض کړي او دې سنت نه کوي نو هم کامیاب دی، ځکه د وی 5 منځونو نه به زیاتې نه کوم نه به کمې کوم. او حضور مبارک وی دی کامیاب دی. نو که سړی سنت نه کوي ټول عمر نو دی کامیاب دی که نه؟ سره دی چې علماء اهل حق او اهل سنت وایي چې د سنتو تارک علی سبیل الدوام دا فاسق دی، مردود و شهادت دی. که سړی یو ځل نیم سنت پرېښوده نو خیر دی، خو که سنت نه کوي بلکل او دې کې خوی کامیاب دی. علماء دا سوال دی اوس، نو علماء د دې درې جواب کوي. سره د دې چې دا وایي نه به زیاتې کوم نه به کمې کوم، حضور وی کامیاب دی. نو که سړي ټول عمر سنت نو کړه دی کامیاب. او د آخرت کامیابي یادوي، هغه کامیابي چې ما درته وویله. نو اول جواب دا که چې دې صحابي مبارک مقصد کمې نه دی، مقصد زیاتې نه دی، مقصد کمې دی. د دې نه به کمې نه کوم. نو حضور مبارک ورته کامیابي په دې بیان کړې ده چې کمې نه کوي. زیاتې خو که نفل او سنت کوي نو خیر دی، هغې ته صدق نشته. او سوال دا چې دلته خو لا ازید ولا انقص دواړه وایي، نه به زیاتې کوم نه به کمې کوم. علما وایي دا وایي د عرف مطابق خلک داسې وایي، کله یو 2 جملې ذکر کېږي مقصود په یوه جمله کې وي، دا دویمه طبعا ذکر کېږي. لکه مثال په قرآن شریف کې خدای پاک وایي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چې نیټه پوره شي نه به رستو کېږي نه به مخکې کېږي. نو مخکې کېدل بیان مقصود نو، رستو کېدل مقصود و، ځکه مخکې خو عقلا نه دی ممکن چې نن ته جمدې نو پرون به څنګه وړاندې شي، بیا پرون ورځ خو تېره شوې ده. نو مقصد دا چې رستو کېدی به نه شي د دې خپلې ورځې نه. نو مقصود لا یستأخرون دی، لا یستقدمون ورسره په حسب د عرف راغلی دی. نو دغه شان مقصود لا انقصو دی، لا ازیدو ورسره عرفا و طبعا مستعمل شوی دی. کمې به نه کوم قربان یا ښځه کامیاب. دکاندار ته سړی لاړ شي، هلکه داسې خبره وکړه چې نه پکې زیاتې وي نه کمې وي. ښځه داسې خبره کوم چې نه پکې زیاتې وي نه کمې وي. 100 روپۍ به راکې د دې کتاب. نو کمې د دې ولې خریدار کمې خوښ نه دی څه؟ دا دغه مقصد دا چې زیاتې به نه کړې، هغه اخري راته ووایه. که نور کم شي خو دې نور هم خوشحاله چې د 100 په ځای ته 10 وایي. خو دا عرف دی، بیا لکه داسې نه راته ووایه چې زیاتې او کمې پکې نه وي. ښه صاحب بلې صاحب ما ورته 100 روپۍ کېږي. نو مقصود زیاتې دی او دا کمې ورسره په حسب د عرف ذکر شي. نو دغه شان مقصود دلته کمې و چې کمې به نه کوم قربان، زیاتې ورسره طبعا ذکر شوی دی په حسب د عرف. دا یو جواب.
خدای باندې یو سوال دی چې بعضو طریقو د دې حدیث مبارک کې دا چې والله یا رسول الله لا تطوف ولا انقص من ذلك شيئا، نو به تطوع کوم او نو په دې فرایضو کې کمې کوم. نو صراحتا ویلي زمانه کوم لا تطوع، بیا خو جواب نه جوړېږي. نو بیا علماء وایي چې حضور مبارک دته فلاح ویلی دی، وی دی په اعتبار د نجات ویلی. هغه سړی خو ناجي دی، خلاص دی چې چا صرف فرایض کړي سنت یې نه کړی، دی خو خلاص دی، ناجي دی په اعتبار د احکامو د آخرت. نو نجات خلاصې د آخرت په ادا د فرایضو بنا دی، او دا زیاتی درجه په ادا د سننو بنا دی. د دوزخ نه بچ کېږي د فرایضو په ادا سره، او جنت کې درجاتو کې زیاتی او کمی په د نوافل او مستحباتو دی. نو چې حضور مبارک افلح ویلی دی، نو دا په اعتبار د اصل نجات سره ویلی. بعض علماء د دې سوال بل جواب وکړي چې دا خاصه معامله د دې سړي سره ده. پیغمبر ته دا حق شته چې چا نه بعضې احکام ختم کړي. دا حافظ جلال الدین سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې، او دلیل یې روایت د ابي داود ده. یو سړی راغی ابو داود شریف کې ذکر ده چې قربان زه مسلمانۍ کم خو زه 5 منځونه نشم کولی، ما ته ګران. نو حضور مبارک ورته وی دا وی معنی العصرین، سبا او مازدیګر کوه. وی خسه بلې سر درې ورته ماس. نو پیغمبر دا کولی شي چې بعض خلک د احکامو نه مستثنا کړي، نو دې مستثنا کې وي زه ټول عمر تعالی نفل کوم خلاص. نو چې فرائض ته ساقطولی شي د یو امتینا، نو نوافل خو خود ته ساقطولی شي. نوافل خو هغه درجه نه لري چې کم د فرائض ده. خوشان مرشاه صاحب وایي دغه حدیث د ابي داود کې مقصد د نبی کریم دا نه دی چې باقي منځونه کوه، مقصود یې دا دی چې دا عبادات دا دوه کوه باقي به درې خدای توفیق درکړي. ځکه د سبا مونځ ګران مونځ د سهار وختي پاڅېدل، او د مازدیګر مونځ ګران وختي ځکه شغل دې وخت کې جمع شوي. ښځې سره د کټوۍ او د سمڅې او د وړو اخلو فکر، او دکاندار سره د دکان د ختمولو، او ترکاري میوې والا سره د ختمولو، ځکه میوه او ترکاري ورته پاتې کېږي څښا کېږي. نو مازدیګر مونځ د سړي نه قضا کېږي. نو مقصد د نبي کریم دا دی چې دا دوه مونځ کوه په اهتمام، نه هغه نور به ورته خدای اسانوي، داسې نه چې نور یې ورته معاف کړي دي. دا د هغه رایه. دا دوه جواب شو د دغه سوال، یو کې مې ورته دوه بیان کړي. دریم جواب دا دی چې لا ازید ولا انقصو، نه به زیاتې کوم نه کمې کوم ستا په دې احکامو رسولو کې خپل قوم ته. ځکه دی بیا په حدیث کې وایي وانا رسول من ورائي، زه د رستنو قومونو استاد یم زه یې رالیږلی. نو لا ازید ولا انقصو مطلب دا دی خپل ځان نه یادوي، ستا په دې احکامو رسولو کې به د ځان نه زیاتې او کمې نه کوم. لا ازید فی هذا التبلیغ و ایصاله الى قومي ولا انقص من ذلك شيئا، نه به پکې زیاتې کوم نه به پکې کمې کوم، بغیر چونو چې را به رسومه. نو مقصد ادا د نفل وغیره نشو. دا بل باب وایو زه خو یم اسان ځکه رستو حدیث باب بیا ګران ناروا، او بیا وایو وخت لاشته توکل په خدای. باب اتباع الجنازه من الایمان، جنازو پس تلل د ایمان سره، خو د امامانو نه زمونږ د وطن د دې جنازې خرابې دي، د امیانو دې ښه دي. دا ته دا حقیقت دی چې څوک د سقاط په نیت ځي، نو یې ونه شو. باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازو لتلل د ایمان حصه
نو ایمان کې اتباع الجنائز هم داخل شو. نو درو خبرو ته خیال لرئ. دعوه دا باب مقصود په دې دعوه کې او ربط د تیر باب سره او شرح دا باب دا ته څه کوم چې آینده لپاره توبه وباسه. کوم کړي وي خدای زما د تیر عمل نه توبه، زه خو ستاسو مخکې د شهادت په غرض توبه وباسم چې خدای زما د ټول عملونو ګناهونو نه توبه ده. ځکه د غیر شعوري طور سره سړي زړه کې راځي چې جنازه کې بس قات وي او سقاط بارا کې د سقاط هر څه خراب کړي زما بدي شي طریقه ورته وښایه قوم ته. فقهاو کرامو چې څه لیکلي د امت د خیر دپاره لیکلي، خو خلک یې غلط استعمالوي. نو باب اول دا ده چې دې کې یو شعبه د شعبو د ایمان ذکر کول غواړي چې شعبه د جنازې تللي. نو چې ایمان کې دا شعبه شو، دا شعبه یو عملی شعبه ده. نو ایمان مرکب شو د قول او د عمل نه، او کوم شی چې مرکبي د قول او د عمل نه زیاتې او نقصان قبلی، نو الایمان قول و فعل یزید و ینقص د ثابت شو. پدې کې رد هغه فرقو کو چې څوک ایمان کې اعمال داخل نه وي او ایمان قابل د زیادت او د نقصان نه وي. دا متکلمین دي، مرجئه دي، جهمیه دي، کرامیه دي. دې ټولو فرقو یې رد وکړو چې نه، الایمان قول و فعل یزید و ینقص. دویم مناسبت تیر باب سره. تیر باب کې د زکات ذکر، زکات کې دفع د حاجت د فقیر راشي د یو محتاجه، دفع د حاجت د فقیر په مالی حاجت دفع کول او جنازه په کول دا دفع د یو فقیر ده بعد الموت، او حاجت دفع کتا په بدنی عبادت سره. هغه جمدی فقیر وي دا مړ فقیر دی، هغه جمدی محتاج دی، زکات دی ورکه دفع د حاجت دا دی وکړه. او دا مړ محتاج دی، جنازه دی پې وکړه دفع د حاجت دا دی وکړه، ګناهونه معاف شي. په جنازې کورو سره مړي ته خدای فایده رسوي او د جنازې کوونکي ته. باب معنا ته ګوره. باب اتباع جنائز، اتباع معنا ورپسې تلل، تابع ګرځېدل. جنائز جمع د جنازې د جیم زوره او د جیم زیر. که جنازه شي نو جنازه مړي ته وایي، او که جنازه شي نو جنازه کټ ته وایي، کټ. جیم او نون ماده چې کوم لفظ کې راشي دلالت په سطر کوي، لکه جن د سترګو نه پټ دی، جنت د سترګو کې ښکاري نه، مجنون عقل مستوري پټ وي، او جنازه کې مړی پټ ساتي خلک، ځکه رنګ یې زیړ شوي، سترګې بخې پاتې، خولې وازه پاتې، پوزې کږی، شکل یې بد شوي، نو خلک پې ټوکړک دي، مړی شکل بدلې. نو مړی ته ځکه جنازه وایي چې مستور وي عن اعین الناس، د خلقو د سترګو نه خلک پټ ساتي. دا چې څوک ورته ناست دي په مرګ وخت کې خوله وله بنده کړي او سترګې وله پټې کړي، او چې دا ځای کې مړ شي چې څوک ورسره نه که نه، سترګې کولو پاتې شي، خولې وازه پاتې شي، پوزې کږه پاتې شي، رنګ یې زیړ. نو جیم او نون ماده چې کوم لفظ کې راشي دلالت په سطر کوي. من الایمان د دې استدلال بنا په دې چې من الایمان من سببی دی یا من ابتدائی، دا من ابتدائی دی یا من طبیعی دی. یعنی جنازی لتلل دا دا ایمان تقاضا دا، دا ایمان حصہ دا، ایمان دی. یہ حدیث مبارک تا گورے. قال حدثنا عوفن عن الحسن و محمد النبی حریرتا. دا عوف دو استاذان دی خواہ، یو حسن دی یو محمد بن سیرین دی. دا ابی حریرہ دوارا روایت کی. خدایات داره دار و مدار دا روایت پا محمد دینا پا حسن بصری، دا حسن بصری ملاقات دا ابی حریرہ سرنا دی ثابت. نو سمع سیننا محمد ابن سیرینی زم دی شاگرد دی، نو دار و مدار
پر روایت د محمد شونه پر روایت د حسن بصری د دیو جن دواړه ذکر کړی یو حدیث چې په سند ضعیف هم نقلی او په صحیح اعتبار صحیح لري ضعیف لري. ابي هريره وايي سید الکائنات فرمایي من اتبع جنازه مسلمن کو سولار جنازه د مسلمان پسې ایمانا د ایمان د تقاضې د وجنه چې مسلمان دې زما رشتہ دار دې او نږدې دې ګاونډي دې خسړې دې و احتسابا او د طلب د ثواب په غرض ایمان د مسلمان په حیثیت دې او د طلب د ثواب په حیثیت د احتساب د تمامیلو چې دا غږی کې استعمالېږي چې کوم ځای کې یاره د نیت د ظهور لازم نو اکثر خلک جنازې ته د رواج د وجې نه ځي یا د کلي والی د وجې نه ځي یا د نیک مې دی او زه فقیر یم زه امسایه بیا رانه خفه نه شي نو د رواج تلل پکې ډېرې نو ته دغه نیت مه کوه احتسابه ته پکې نیت د حصول د اجر او د ثواب وکړه نو که څوک د اسقاط په نیت ځي نو د هغه ثواب نه کېږي فله معنوا دیو جن حمامانو جنازه خراب چې کوم دی کې اسقاط زمونږ طرف ته حمامان دي لوټ فکر ته غوږی خي تعارض هم دفع کوي دا په 2 بجې دا بل 4 بجې دام کول شم بعد حمامان جناز مقبرو کې ناس دي دروازه تلو 15 جنازه زمونږ مقبره د 400 ډېر لوی ده نه کې دروازه 15 ډېر شخصي ځکه اطراف په ډېر بعد حمامان اوس مړ شو څه جمع دي هغه غلطه ناس او بعد امام مولیان د جنازو ټیکدارانه سلطان الجنائز یہ زورته هم کوم بختانو سبل سکار کوي دا څه شي ټیک ته جنازه کې ډېر وی ثواب د خدای مقصدی چې سقاطونه نه ایشونه دین نه اسوار رسول خدي ځکه په دنیا وګټله په دین د دنیا نه ګټله نو ای کو څوک جنازې د مسلمان لاله د ایمان د خاطره او د طلب د ثواب د خاطره وکانه ما هو حتا يصلي عليها یا يصلي دیوی د جنازې سره چې سو پورې د پیمون نه کړي یا يصلي عليها چې سو پورې په جنازه مون نه شي ګوره په معلومه دا بنا کیږي کله جنازه کې او خمونځ په اونو کو دا مخصوص ثواب نه ملاوي ځکه يصلي او که جنازه کې مونږونه کو او يصلي نو به کی جنازه باندې منځ شد خونه کوي صلی علیه او ظاهر یصلی علیها و یفرغ من دفنها او دې فارش دفن کولونه یا یفرغ من دفنها فراغت حاصل شي د دفن کولو د جنازې نه فانه يرجع من الاجر بخيراتين دې ځان سره وروړي 2 خیرات ثواب خیرات د آخرت خیرات د روپے 12 میں سے ته وي شری روپے شپک دانه کوي هر دانه کې 2 خیرات ہے نو پر روپے کې 12 خیرات ہے خدا د آخرت خیرات ہے کل خیرات مثل احد هر خیرات د شرو د احد عمره د آخرت بره 3 ملوګو دا یو نیم مل تقریبا جگ